बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नन به موږ میډیسن هیستوري باره کې خبره کوو چې میډیسن هیستوري به څنګه اخلو. نو هیستوري اخیستل چې کوم دي دا ډېر امپورټنټ دي که نه. د دې نه موږ ډېر ښه ډیزیزز چې کوم دی پته موږ ته د هیستوري نه ولګي. چې هیستوري زموږ صحیح وي نو زموږ ډایګنوزس چې کوم دی دا به ډېر زیات مطلب صحیح وي. بل دا وي چې کوم دی که زموږ هیستوري ټیک واخلو نو پیشنټ باندې به چې کوم دی لکه زموږ بیا دونه ټیسټونه او دې شیزونو ته بیا لکه دونه زموږ ضرورت نه وي. صرف کنفرمیشن دپاره یو څو ټیسټونه به مونږ کوو. چې کله زموږ هیستوري ویک وي نو مونږ به کنفیوز یو، بیا زموږ ډفرنشیل ډایګنوزس به بیا ډېر زیات وي. او هیستوري چې زموږ ټیک هیستوري واخلو نو زموږ ډفرنشیل ډایګنوزس به بالکل یو څو پاتې شي. نو زموږ چې کوم مایند دی به بالکل کلیر شي په یو شیز باندې. نو هیستوري اخیستل چې کوم دی لکه ډېر ضروري دي. میډیسن هیستوري کې چې کوم دی د ټول نه پهلا چې کوم دی څنګه چې نور هیستریز وي، بایوډیټا، پیشنټ نیم، پیشنټ چې کوم دی ایج چې کوم دی ایج دې دپاره ضروري ده چې د ایج نه چې کوم دی موږ ته ډېر ښه ډیزیزز پته لګي. ډېر ښه داسې ګروپ وي که نه د ډیزیزز چې هغه په یو سپیسیفیک ایج کې کېږي. لکه مطلب به زموږ سره که ماشوم وي نو په هغې کې چې کوم دی زموږ زیات دغه به دا وي چې یاره کنجنیټل ډیسارډرز ته به زموږ سوچ ځي. اوس که چې کوم دی داسې اولډ ایج وي نو زموږ به زیات بیا دغه داسې ټیومرز او کارسینوماز او دې سایډ ته ځي. نو د ایج نه موږ ته دا پته لګي. بیا جنډر، ځینې چې کوم دی ځینې داسې وي چې یاره جنډر سپیسیفیک ډیزیزز وي. اوس زموږ سره چې کوم دی مطلب ځینې ډیزیزز داسې وي چې هغه په فیمیلز کې وي، ځینې داسې وي چې په میلز کې وي. بیا ایډرس، نو ځینې ایډرس نه چې کوم دی موږ ته ډېر ښه ډیزیزز پته لګي. اوس زموږ سره چې کوم دی ځینې پیشنټس داسې وي چې یاره هغه ماونټین ایریاز کې پاتې کېږي که نه، نو هلته به چې کوم دی یو سپیسیفیک ډیزیزز وي، نورې به نه وي. اوس چې کوم دی زموږ سره څوک په داسې ریني ایریاز کې پاتې کېږي نو هلته به داسې وي چې هلته به چې کوم دی زموږ سره اوس چې کوم دی رسک به ډېر ډیزیزز داسې وي چې هلته به رسک وي. لکه مطلب زموږ سره داسې ایریاز کې چې کوم دی ملیریا شوه یا داسې نور انفیکشس ډیزیزز شو دا به ډېر زیات کامن وي په ماونټینز او دې ځایونو کې که نه. خو اوس چې کوم زموږ لاندې سیټیز طرف ته ځو نو هلته به چې کوم دی بیا نورو ګروپ اف ډیزیزز وي. نو داسې چې کوم دی دا به زموږ سره چې کوم دی ایډرس هم ډېر ضروري دی چې فل ایډرس. داسې نه چې یاره یو کس موږ ته وایي چې یاره پېښور یم، یو پیشنټ وایي چې زه پېښور یم. نو پېښور خو غټ پېښور دی که نه. پېښور کې د کوم ځای پېښور کې چې کوم دی مطلب ستاره کوم ځای کوم ایریا سره ستا دغه دی تعلق دی نو دا ډېر ضروري دي. لکه پوره تپوس به کوئ. بیا د هغې نه بعد دی ډیټ اف ایډمیشن، دا هم ضروري دی. ډیټ اف ډسچارج دا هم پکې لیکو. اوس ډیټ اف ایډمیشن چې یاره په کومه ورځ پیشنټ ایډمټ شوی دی، ډیټ اف ډسچارج په کومه ورځ به پیشنټ لاړو، صحیح شو، دا به لیکو. بیا چیپ کمپلینس دي یا چې کوم دی زموږ سره دي پریزنټینګ کمپلین یا چیپ کمپلینس. نو چیپ کمپلینس هغه دي چې څه سره پیشنټ هاسپیټل ته راغلی وي. یو پیشنټ دی اوس هغې ته فیور دی، ډایریا ده ورته، نو دا چې کوم دی زموږ سره چیپ کمپلینس دي. د دې د وجې نه هغه هاسپیټل ته راغلی دی. خو اوس چې کوم دی دا فیور او ډایریا چې کوم دی دا مونږ کرونولوجیکل اډر کې لیکو. کرونولوجیکل اډر مطلب دا شو چې کوم سمټمز د ډېرو ورځو نه دی لول به هغه لیکو، بیا چې پسې کوم سمټمز دی بیا به هغه لیکو. اوس زموږ سره فرض که دا پیشنټ دی که نه، دې ته چې کوم دی فیور دی د 5 days نه او ډایریا ده دا ورته ده د 3 days نه. اوس دا مو کرونولوجیکل اډر کې ولیکل. اوس موږ څه ګورو که نه، دا 5 days چې کوم دي دا د 3 days نه ډېر دي نو دا موږ به راولیکله. بیا هم پسې ډایریا ولیکله. دې ته کرونولوجیکل اډر وایي چې کم زیات وي به پهله لیکو، چې کم دی به وروسته لیکو. ښه زموږ سره چې کوم دی بیا دا خو موږ چې کوم دی صرف هغه موږ ته پته ولګېده چې یاره دا سمټمز دي. اوس په دې هیسټري اف پریزنټینګ ایلنس کې په دا زموږ سره چې کوم دی په دې کې اوس موږ دا سمټمز ایکسپلین کوو. دا ساین سمټمز چې کوم دي دا به ایکسپلین کوو چې یاره دا موږ ته چې کوم پیشنټ وویله دا به اوس ایکسپلین کوو. نو دا به داسې ایکسپلین کوو د ټول نه چې کوم دی امپورټنټ بس دا 5 خبرې چې کوم دی یاد ساته په هر هیسټري کې: onset, duration, relieving factor, aggravating factor او associated factors. اوس دا فیور دی که نه، فیور باره کې به زه داسې کوېسچن کوم. دا چې کوم دی سډن آنسیټ و که نه ګریجوال آنسیټ و، زما پهله کوېسچن به دا وي. بیا به هغه ماته پیشنټ ووایي. ٹھیک شو.
نو د دې نه بعد چې کوم دی څه ورته وایي بیا به زه مخکې ځم که نه بیا به د پیشنټ نه تپوس وکړم های ګریډ او لو ګریډ و بس دا زما سره د دې چې کوم دی آنسیټ خبره وشوله. بیا دې نه بعد ډیوریشن دی. نو ډیوریشن کې به دا تپوس کوم څونه ورځو نه دی. هغې ما ته وویل که نو 5 ډیز نه دی نو 5 ډیز به زه ولیکم. بیا به د هغې نه بعد چې کوم دی زه ریلیوینګ فیکټرز تپوس وکړم څه سره ښه کېږي. ریسټ سره ښه کېږي، میډیسن سره ښه کېږي. دې نه بیا چې کوم دی دې نه دا به ولیکم. بیا دې نه بعد اګریویټینګ فیکټرز دي. نو اګریویټینګ فیکټر کې به دا تپوس وکړم څه سره زیاتېږي. مطلب چې کوم دی تا داسې څه سره زیاتېږي، د څه شي سره زیاتېږي، یا ستا د ورځې زیات وي، د شپې زیات وي، یا چې کوم دی څه داسې سپیسیفیک ټایم وي چې په هغه کې زیات وي او بیا نور کم وي، یا داسې څه خوراک وي د هغې سره زیاتېږي، یا داسې څه نور میډیسنز دي د هغې سره زیاتېږي، څه سره زیاتېږي. بیا اسوسییټډ فیکټرز. اسوسییټډ فیکټرز مطلب دا شو چې یاره د دې فیور سره نور څه داسې سیمټمز تا ته نشته دی. چلز، ریګرز، سویټینګ، داسې څه شیزونه خو تا ته نشته داسې سیمټمز. دې نه علاوه وومیټینګ، داسې څه لکه داسې دا اسوسییټډ فیکټرز دې باره کې به بس د هر سیمټمز چې کوم دی دا 5 شیزونو کې چې کوم دی دا 5 شیزونه به ضرور په هر سیمټم کې سپوز کوو. دې سره به زموږ چې کوم هسټري اف پریزنټیک النس دی هغه ټیږي. دا چې کوم دی دا 5 سیمټمز، دا 5 چې کوم خبرې دي نو دا چې کوم دی لکه دا د هسټري بیس دی. دا ما ډېر زیات لکه چې کوم دی ریسرچ پې کړی دی او ډېر زیات هسټریز چې ما کتلي دي ټول همدا خبرې دي پکې، بس دا 5 خبرې دي. نو دا یو فارموله شانتې ده، دا به تاسو نه بیا کله هم هسټري اخیستل نه هېرېږي، دا یاد ساتئ ځان سره. ها هسټري اف پریزنټینګ النس به زه داسې ایکسپلین کړم، داسې ما فیور ایکسپلین کوم، داسې به ډایریا به ایکسپلین کړم. په دې خبرو باندې آنسیټ او ډیوریشن، ریلیوینګ فیکټر، اګریویټینګ فیکټرز اینډ اسوسییټډ فیکټرز دا ختم شو. بیا د دې نه بعد چې کوم دی ما سره دی سیسټمیک انکوایري. سیسټمیک انکوایري چې کوم ده دا هم چې کوم دی لکه مطلب زه به د هر یو سیسټم باره کې څه نه څه کوېسچن یې کوم. اوس پهله د جی آی ټي باره کې باید تپوس وکړم چې یاره ستا خوراک څنګه دی، اپیټایټ، وومیټینګ خو ورته نشته دی، ډایریا خو شته دی، کنسټیپیشن خو ورته نشته دی. ٹھیک شو. ریسپایریټري سیسټم باره کې به کب تپوس وکړم، ډسپنیا خو نشته دی، هیماپټسس خو نشته. هیماپټسس مطلب بلیډینګ چې کوم دی، چې کوم سره سپوټم کې بلیډینګ وي، نو دې باره کې به کوېسچن وکړم. بیا هغې نه بعد چې کوم دی زما سره سی وي ایس دی. نو سی وي ایس کې به تپوس وکړم بریتھلیسنس خو ورته نشته دی، ساه خو دې نه بندېږي کله، پلپیټیشنز خو ته نشته دی، زړه چې کوم دی زړه خو دې نه درزېږي. بیا به چې کوم دی چیسټ پین باره کې تپوس وکړم، سینه کې خو دې څه ځای کې درد نشته دی. یوروجنټل باره کې میکچوریشن دې څنګه دی، میکچوریشن چې کوم دی برنینګ خو نه دی، صحیح کېږي، یا چې کوم دی داسې څه اولیګو یوریا چې کوم دی، یا داسې څه اینو یوریا، داسې څه خو درته نشته دی. بانرو سیسټم کې به تپوس وکړم ټریمرز، چېرته لاس خو دې رپېږي نه، یا خپې خو دې رپېږي نه، جټکې خو درله نه راځي. ٹھیک شو. پیټس به تپوس وکړم، پینټ چېرته بې هوشه شوي خو نه یي. هیډک باره کې به تپوس وکړم، سر خو دې درد نه راځي. مسکولر سیسټم کې چې کوم دی مسل پین تپوس به وکړم، جوینټ پین تپوس به وکړم، جوینټ سویلینګ تپوس به وکړم. پیرستیزیاس چې کوم دی مطلب څه ځګونه خو دې اوده کېږي نه، ګوتې خپې کې چې کوم دی لاس ګوتې خو دې نه اوده کېږي، یا څه بل ځای خو دې نه اوده کېږي، میږي میږي کېږي خو نه، مونږ چې پښتو کې وایو میږي میږي خو نه کېږي. دې باره کې به تپوس. دې نه بعد انډوکراین سیسټم دی. نو انډوکراین کې به دا تپوس وکړم پولیډپسیا زیات خو تږی کېږي نه، یا تږی کېږي خو زیاته نه. پولیپییا مطلب دا چې زیات خوراک خو چې کوم دی دې ورځو کې زیات شوی نه دی، خوراک خو زیات نه کوي. سلیپ، خوب سایکل دې څنګه دی، سلیپینګ سایکل دې ټیک دی ټیک نه دی. ویټ گین لاس خو نه دی شوی په دې څو ورځو کې، یا چې کوم دی په دې کال کې 2 کې دا چې کوم دا کوېسچنز به دې وکړم. دا زما سره سیسټمیک انکوایري شو. بیا پاس میډیکل هسټري. پاس میډیکل هسټري مطلب دا چې یاره مخکې خو چېرته داسې څه بیماره شوي نه چې هاسپټل کې ته اډمټ شوي، یا چې کوم دی مخکې نه خو څه دغه نشته دی، ډایبیټیز یا هایپرټنشن یا داسې بل څه ډیزیز، نو دا تپوس به ترې وکړم. بیا دې نه پاس سرجیکل هسټري، مخکې خو دې څه سرجري نه ده شوې، څه ځای څه ځای کې خو چې کوم دی څه اپریشن خو دې نه دی شوی. بیا ډرګز هسټري، داسې څه ډرګس خو نه خورې چې کنټینوس ته خورې، مطلب ته چې کوم دی داسې څه هایپرټنشن دپاره څه ډرګس خورې، یا چې کوم دی د ډایبیټیز دپاره خورې، یا بل ډیزیز دپاره داسې چې کوم دی هغه جاري دوایانې خو نه خورې. دا تپوس به ترې وکړم. بیا فیملی هسټري. نو فیملی هسټري کې به زه تپوس وکړم چې یاره داسې خانداني څه بیماري خو تاسو کې نشته دی، یا خاندان کې چې کوم دی داسې څه بیماري، یا چې کوم دی داسې څه بلډ پریشر بیماري، یا داسې
ډایبټیز خو نشته دی. نو دا تپوس به ترې وکړم. بیا پرسنل هسټري، ایکسرسایز باره کې به تپوس وکړم چې یاره ایکسرسایز خو کوې که نه کوې. بیا به ترې سموکینګ باره کې تپوس وکړم چې سموکینګ خو نه کوې. ډایټ باره کې خوراک چې کوم دی څنګه دی، خوراک دې ټیک دی، خوراک دې ټیک نه دی. سوشیو اکنامک باره کې به تپوس وکړم. سوشیو اکنامک کې به دا کوېسچن وکړم کار څه کوې، کور دې خپل دی، کور دې خپل نه دی. دې نه علاوه چې کوم دی خپل حالاتو نه مطمئن یې، نه یې مطمئن. ان د دې شیز باره کې به تپوس وکړم که نه. کور دې چې کوم دی کچه دی، پوخ دی، کور کې چې کوم دی څه پټس خو دې نه یې ساتلي. دا پټس چې کوم دی ډېر ضروري وي. مطلب اوس چا کور کې کوترې هم ساتلي وي که نه، نو د هغې نه هم ډېر ښه ډیزیز چې کوم دی خورېږي. چا کور کې چې کوم دی داسې نور څه پټس وي که نه، کې دغه وي، پیشوګان وي، سپي وي، نو د دې هر څه نه چې کوم دی څه نه څه ډیزیز خورېږي. دې باره کې به تپوس وکړم. بیا که فیمیل وي نو منسټرل هسټري باره کې به تپوس وکړم. یاره منسټرل چې کوم سایکل دی ایرریګولر خو نه دی، په خپل ټایم راځي، مطلب ایرریګولر سایکلز خو نه دي. او چې کوم دی دې باره کې به تپوس وکړم. بیا جنرال فزیکل ایگزامینیشن، جنرال فزیکل ایگزامینیشن به ورله وکړم. پیشنټ چې کوم دی د هغې هینډز به وګورم، انیمیا دپاره، جانډس دپاره. او موږ چې کوم جی پي ویډیو جوړه کړې وه بیا هغه وګورو، هغه وګورئ ورسره، نو بیا به هغې باندې پوه شئ. جی پي کې چې کوم دی بیا هغه کوېسچن یې کولی. نو بس دا زموږ سره چې کوم دی د میډیسن هسټري وه. میډیسن هسټري چې کوم دی بس دغه عمره سیم ټو سیم. بیا دغه شانتې زموږ سره چې کوم دی دغه والا هسټري، سرجیکل هسټري به هم ډسکس کوو، هغه هم دغه شان سیم ټو سیم وي، دونه ډفرنس پکې نه وي. تھینک یو.